عزتمنو مسلمانانو د تیر کال راسي د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې د بیاناتو سلسله شروع ده او د سیرت چې کومه مکی برخه ده نو هغه تیره شوه او مدنی برخه هغه اوس شروع شوې ده دا سلسله به انشاءالله کجبن وي نو جاري د دې سیرت د بیانولو مقصد دا دی چې زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا غي په باره کې الله جل جلاله فرمایي چې دا غي په ژوند کې تاسو لپاره بهترین نمونه ده موږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند مختلف اړخونه وګورو او بیا چې څنګه غي په دې دنیا کې ژوند تیر کړو چې دا دنیا دارالعمل له موږ پوره سعی او کوشش وکړو او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت او د غي د سنت او اتباع اختیار کو کوم سيزونه چې غي اختیار کړی دی په دې دنیا کې هغه موږ اختیار کو په هغه باندې روان شو او د کوم لارو اشیاءونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ساتل دی موږ د غي نه ځان بچ کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت باندې تلل دا غي او حق ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې حقوق دي یو حق دا چې د ایمان راړو نه پس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پزړه کې محبت او دا غي سره زمونږ عقیدت وي او حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين پتاسو کې یو کس ترغه پورې مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې زاغه دا غد نفس نه دا غد مور او پلار نه دا غد اولاد نه او ټولو خلکو نه زیات محبوب نه او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې سړی دا عقیده ساتي چې د الله جل جلاله نه بس چې هغه خالق او مالک او رب دې زمونږ دا غنه بس که په مونږ باندې زیات حق د چا دی نو په ټول مخلوق کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي عظمت که په مخلوق کې د چا عظمت وي زمون په جوړونو کې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي سره محبت دا غي سره عقیدت دا غي عظمت په جوړ کې او د ټولو کائناتو کې الله جل جلاله پسې ټولو کې مقدم ګڼل افضل ګڼل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ عقیده بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر دا الله جل جلاله نه څوک لوی شته نو هغه دا الله پاک نه لوی څوک نشته دا څوک مساوي نشته دی لیکن هغه پسې په مخلوق کې چې څوک عظیم شخصیت ده عظیمه هستی ده هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان دا خو بنیادی تیګه د ایمان لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دا د ایمان جز دی هغه باندې د ایمان راړو نه بس نن سبا یو ورځ یو شوي تاسو دا خبر اوریدلې
چې هغه ښځه لعنتي او ملعونه چې کومې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې وه هغه حکومت پریښې ده. حالانکه مخکې عدالتونو په هغې باندې د پانسۍ او د قتل سزا خېژولې وه او سره د هغې او بیا دا ملک د مسلمانانو دی، په دې کې مسلمانان پاتې کېږي. الحمدلله دینی جذبه چې دې وخت کې د مسلمانانو څخه تقریبا 80 ملکونه دي، حکومتونه دي. هسې خو مسلمانان د دنیا په ټولو ملکونو کې پراته دي، لیکن چې کوم حکومتونه دي تقریبا 80 په هغې کې چې ایمانی جذبه څومره په پاکستان کې د دې ځای په مسلمانانو کې د دومره په بل ځای کې نشته. او بیا دا حکومتونه د مسلمانانو حکومتونه دي، په کار دا دی چې د دوی اولین مقصد د مسلمان د مذهب د اسلام حفاظت، د ایمان حفاظت، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت او د هغې باره کې چې کومه یو خبره وي چې هغه دا نه برداشت کوي، ځکه چې د دغه علاقې د مسلمانانو نگران حکومتونه دي. لیکن چې کله هغه داسې کار وکړي چې کوم یو زنانه هغې په دین باندې غیرت کړی دی، عافیه صدیقه، هغه دا حکمرانان د خپل ملک نه وباسي او د دشمن په لاس کې ورکړي، د امریکې په لاس کې، د امریکې په جیل کې پرته ده او څومره کلونه وشو. د بېغیرتۍ هم یو حد وي، دا بیا د حد نه ډېره پورې وتې بېغیرتي ده چې سړی د خپل کور، دا ملک زمونږ کور دی، دا ملک زمونږ کور دی، د دې حفاظت زمونږ ذمهداري ده، د دې خوشحالي زمونږ خوشحالي ده، دې ته نقصان رسول الله مونږ ته نقصان رسول او د دې یو مسلمان نارینا زنانا هغه چې د دې ملک نه ته بهر وباسې نو دا د کور نه ایستل دي، دشمن ته حواله کوي چې هغه مسلمان نی، کافر وي، یهودي، عیسائی. او دا هغه زنانې چې هغې په دین باندې غیرت کړی هغه ته دشمن ته ورکې او د دشمن په جیلونو کې هغه پرته وي او د هغې سره کوم سلوک کېږي والله عالم. او د هغې الټا هغه ښځه چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د مسلمانانو په غټ رګ باندې لاس کې کړي هغې په شان کې ګستاخي کوي، هغه ښځه بیا ته آزادې او دا د یو کافر په دباو باندې او په خپله چې څوک یې پرېږدي په دې کې دیني او ایمانی غیرت نشته. حالانکه د تاسو ته واقع بیان کوم، مثال لرکم، د دې امت یو صفاک انسان چې د تاریخ په پاڼو کې دا غزل مشهور دی، حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف بے گناہ افراد قتل کړي او شهیدان کړي، لیکن پاغه کې د دین غیرت او د ایمانی غیرت شته. او جهاز د سیلون نه د سریلنکا ناراضي تجارتي او هغه د دې ملک چې هغه زمانه کې د یو هندو په لاس کې او د دې حکومت د دې ملک په ساحل باندې د سمندر په غاړه باندې لګي او ډاکوان هغه جهاز هغه په خپل قبضه کې اخلي او په هغې کې یو زنانه هغه خط استی حجاج ابن یوسف ته چې دا ستا ته د مسلمانانو څنګه نگران یې، ته د مسلمانانو څنګه بادشاه یې چې زمونږ جهاز مونږ یو څو کسه زنانه او نارینه دي پکې او زمونږ جهاز دشمن نیولی دی هندو، نو ته زمونږ خبر نه یې. او حجاج ابن یوسف د هلته نه لښکر راستی چې هغه زمانه کې هوایي جهاز نو، سړکونه نو، او په سمندر کې په کشتیو کې. او محمد ابن قاسم چې د هغه عمر 18 کاله دی، هغه سپه سالار جوړوي او خپل وراره دی
او دغه صفاق د قوم د امت حجاج بن یوسف دا غي زنانه بدل خیل دا و ظالم د ظلم مشهور دی لیکن ایمانی غیرت پکې و دینی حمیت پکې و هغه ایمان هغه ختم شوی نو ژوندې وې چې ښه یو زنانه زما د ملک هغه مسلمانه هغه ما ته خط راستی او هغه دشمن نیولې ده او لښکر راواستولو او هغه جهاز اخلاص کو نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د بېدینۍ او د بې ایمانۍ یو حد وي نن سبا آخري حد زموږ حکمرانانو هغه پورې کړی حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په اسلامی معاشره کې کفر برداشت شوی که یو کافر سره د کفر په دارالاسلام کې پاتې کیږي نو هغه ته د پاتې کېدو اجازت و لیکن ګستاخ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په معاشره کې نه دی برداشت شوی هغه الله جل جلاله نه دی پرېښی هغه د الله فرښتو نه دی پرېښی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښی هغه صحابو نه دی پرېښی او هغه د صحابو نه پس د دې امت مسلمانانو یو عام مسلمان هغه نه دی برداشت کړی زه تاسو ته صرف هغه واقعات بیانوم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې دي ځکه چې دا موږ دپاره سند دی او دلیل دی نن زمانه کې که څوک کوي نو بیا یو کس وایي چې یاره جذباتو کې رالو دا کار یې وکړو خو دا خبره جذباتي نه ده دا ایمانی خبره ده او دا ایمانی حمیت او دینی غیرت دی چې بچا کې دین او ایمان وي هغه به داسې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې د چا سیرت بیانېږي په هغې باندې به عمل کوي الله جل جلاله ګستاخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی برداشت کړی زه تاسو ته مثال درکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو او الله جل جلاله دا حکم نازل کو وانذر عشیرتک الاقربین چې ته خپله نږدې قبیله هغه ویروه د الله نه یې ویروه د الله وحدانیت هغوی ته بیان که د الله د قهر او غضب نه یې ویرو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو د مختلفو قبیلو نومونه واغشتل یا بنی عبد مناف یا بنی فلان یا بنی فلان راشي دا ټول خلق راغون شو او راغون ځکه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ساعت هغه ناره والی وه چې په عربو کې دا دستور چې هغه ناره به چا وواله نو بیا به خلکو وی چې خطره ده دشمن راغلی دی او حمله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ناره وواله یا صباحا او د صفا په غر باندې مبارک ولاړو دا ټول خلک راغون شو کافر هم ټول رالل ځکه چې هغوی وی چې داسې سړي چلوالی دی چې هغه امین او صادق دی نو رښتیا چې ته دشمن حمله کړې ده او ظاهره ده چې دا خبره د هغې نه خطرناکه وه د دشمن د حملې نه ځکه چې د دشمن حمله خو د انسان حمله ده او چې کوم سړی کفر او شرک کې وي او تر مرګه پورې په دې حال باندې وي نو دی د الله جل جلاله په قهر کې راځي دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا خبره ډیره سخته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم قوم د دې نه یرول نو په دې ناره باندې جمع نو چې کله دا خلق راغون شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې که زه تاسو ته ووایم چې د دې صفا غر شاته تاسو ته چې کوم اړخ نه ښکاري دې شاته دشمن دی په تاسو حمله کوي نو تاسو به زما خبره منئ ټول وویشئ او ځکه چې ته صادق بیا یې ورته وفرمایل چې زه تاسو ته د یو الله وحدانیت طرف ته رابلم او د الله جل جلاله د قهر او د غضب نه د شرک او د کفر په صورت کې تاسو یروم چې د هغه عذاب ډیر سخت دی نو دغه وخت کې دا کافر خو روان شول یو کافر چې پرشته کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره دی ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپک وي بدر دی وي او خیره یې وکړه تبا لك لهذا جماعتنا ته هلاک شي تا موږ دې دپاره را جمع کړو الله جل جلاله د دې ابو لهب نه د دې بدله واغشته زمونږ رب هغه چاته سپک نه وایي
لیکن د دې بدله الله پاک قرآن کریم کې غش دی او الله پاک فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب. هغه ټکی استعمال کړي چې کوم دی ابو لهب استعمال کړي، هلاک دي شي لاس د ابو لهب او دې هلاک شي. نو دا الله جل جلاله هغه الفاظ په بدل کې الفاظ نازل کړي او قرآن کریم کې تر ابد پورې دا قرآن کریم ابدي کلام دی، کتاب دی د الله جل جلاله خبرې دي، په دې کې به دا الفاظ لوستې شي. او بیا مړ څنګه شو الله جل جلاله ته بیا په مرګ کې بدله واغشت چې د جنگ بدر ته نو تلېخه او د یاري نه نتلو جنگ بدر کې چې سینې زمړ نشو او د مکه غټ سردار دی، رشتہ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی. نو د بدر پسې متصل یو سور ز پس په د باندې یو غټه دانه راوخته او هغه دانه داسې ولکه نن سبا چې وته کینسر وای خو هغه د غوښې ټولې ته نه بیلېدې او دې پورې چې په خپل کورنۍ کې ګران او مشر معزز چې سردار بلل کېدو ټولو پرېښو، ټول ته نه ډډې ته شول، زامنو پرېښو، خپل خپلوانو پرېښو، څښام بوی به ترې نه تلو او یو کوټه کې بند کړی ورپسې ور بند کړی خوراک څښاک هم چا نه ورکولو. په دې حال کې ځکه څوک نږدې تللی نه شول، داسې ډډوزې ترې نه تللی. او چې کله مړ شو نو زامنو یې توریان په مزدورۍ باندې ونیول، حبشو ته مزدوري ورکړه چې راشئ زموږ د دې پلار د لاش لرې کړئ. نو هغوی ډاګې راړې غټ غټ لرګي او یو کونج یې نږدې وکنستو او په ډاګو باندې د لاش داسې رغړولو په لاسو کې هغه توریان هم ناغشتو او هغه ډوغل کې وغورځولو پې د پاسې خاورې او کاڼي واچولو. په دې شکل باندې د مرګ شوی. الله جل جلاله دا ګستاخ رسول صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښی. د ده ښځه ام جمیل چې هغې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته بد وي، سپکې به وي، په لاره کې به یې ورته ازغي اچول او بدرت به وي او د هغې په خوله باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم هم نه راتلو. نورو مشرکینو به چې پیغمبر علیه السلام ته نوم اخېستو نو محمد به وي صلی الله علیه وسلم. او مسلمانانو چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آواز کولو نو یا رسول الله یا نبی الله به وي. او یهودو چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم رابرلو نو ابو القاسم به وي، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام نارینه اولادو او په هغې کې د یو بچي نوم قاسمو نو ابو القاسم د قاسم پلار په دې نوم به یې رابللو او کافرو به ورته نوم اخېستو محمد صلی الله علیه وسلم. او دې ښځې د ابو لهب ښځې ام جمیل دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نوم محمد نه اخېستو، مزمم به یې ورته وي. محمد د عربۍ ژبې لفظ دی، دا نوم مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د بل چا نوم. د دې معنا دا هغه هستی هغه کس چې د هغه په کثرت سره تعریف کېږي، ډېر زیات تعریف کېږي. او دی بل لفظ د مزمم به مزمم هغه کس ته ویل کېږي چې د هغه بد ډېر بیانېږي. نو یو ځل دا چې کله د تبت یدا ابي لهب صورت نازل شو چې په دې کې د ابو لهب او د ده د ښځې تذکره ده، نو دا په قهر را روانه شوه او غټ کاڼی لاس کې راغشتې او خانه کعبې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ناست. ابوبکر صدیق صاحب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دا را روانو په غوسه کې وې څه شو مزمم څه شو مزمم. نو ابوبکر صدیق صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله دا ښځه خو داسې په قهر کې را روانه ده، زه خو یېرېږم په تاسو باندې چې تاسو ته څه ونه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ابوبکر ته وایي چې غم مه کوه، الله جل شانه زه د دې نه پټ کړی یم، دې ته زه نه ښکارم. چې رالو نو دی ابوبکر صدیق صاحب لیدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه لیدو او سره خوا کې ناست دی. ورته وایي ستا هغه ملګری څه شو؟ او بیا دا الفاظ وي مزمما عصینا و امره ابینا و دینه قلینا. وی زه شاعر یم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدې په دې کې بیان کړ چې موږ د مزمم نافرمانی کوو
او دا امر نه منو او دا د دین انکار کو مونږ مبغوز ګڼو زمونږ دا دین سره بغض دی دا الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مسلمانانو صحابه ته وی چې تاسو ګورئ نه دا خلک د مزمم سپکوي او زه محمد مزمم نیم دی هو بل مخري الله جل جلاله ته زدا سي بچ کړ دغه خزه د دینه فرښتو بدلا واغشت او فرښتې د الله په حکم چلیږي د ځنګل نه بلرګي راړل د لرګو ګډې را پوګ کړي دي یو ځای کې دمه کورن او غرسه چې وا د مزرو هغه د مری ته پریوته د منجو رسو دغه صورت کې الله جل شانه ذکر کړي و امراته حماله الحطب فی جیدها حبل من مسد او دغه خزه د هلاک شي حماله الحطب چې د لرګو ګډې اوچت کړي دي فی جیدها حبل من مسد او دغه په غاړه کې او دغه په مری کې د منجو پړې دي هغه د منجو پړې مری ته پریوته فرښتو راخل وسای وته نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ګستاخ خزه فرښتو نه بری الله نه برداشت کړي ګستاخ رسول فرښتو نه برداشت کړي د ابو لهب زامنو درې د یو نوم عتبه او د بل نوم معتب او د بل نوم عتیبه پدې کې دوو زامنو ته د ابو لهب دی دوو زامنو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لونه مبارک ورکړي رقیہ او ام کلثوم رضی الله عنها او دا هغه زمانہ چې دغه وخت کې د مشرک سره نکاح جایز و الله جل شانه ممانعت نو ذکر کړي ځکه پیغمبر علیه السلام مشر لور بی حضرت زینب رضی الله عنها دا ابو العاص بن الربیع چې هغه په حالت د شرک او په نکاح کې بیا رسول مسلمان شو نو د دوو زامنو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لونه مبارک په نوم شوی وي رقیہ او ام کلثوم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو نو دی ابو لهب دشمنی شروع کو سره چې تاسو د تذکره وشو نو بیا دی ورس خپل زامنو ته وې چې دا چاته لونه کوي د کړي وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لاړ شي او دا لونه وته پرې دی او دا غ په مخ کې سپکم وته وای او دا لونه وته پرې دی بډک مجلس کې نو دغه عتیبه پاغې دوه ورونو کې هغه یو رانلو چې زه خو نشم تللی او نو د الله جل جلاله کارونو ته ګوري چې د دوو ته یو خو ته ورکړي نه وه او یو ته چې ورکړي وه ورانلو نو دا دواړه مسلمانان شو د فتح مکې په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عباس صاحب خپل تر ته ووی چې وګوره هغه وریرونه دي چېرته دي ما الله جل جلاله نه دی غوستي نو عباس صاحب لاړو نو په عرفات کې پټو د فتح مکې په موقع په اتم کال د هجرت هغه راوستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اسلام وړاندې کو دواړه مسلمانان شو او دا عتیبه چې و د رالو چې څنګه و د پلار ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډک مجلس کې ناست وته وی چې لور مم دته واپس کو کنځلې وته و کې سپکیو دا ګستاخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله پرې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره بی عزتی چې وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم ګستاخ رسول نه دی پرېخه اسې کافر ته دعا کړې ده د طائف خلکو په وینو باندې رنگو بکانو مشتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پر اختیار علی د عذاب چې یا رسول الله کته غواړې موږ په دادواړه غرونه راجوخ دې منځ کې به وچقو جبل ابي قبيس او جبل قيقعان اخشبين په منځ کې به د طائف او د مکې داخله کوچقو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینو باندې سورۃ مبارک وی فرمایي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون یا الله زما دې قوم ته هدایت وکړي ځکه چې دوی پوهیږي عام کافر ته دعا کړي خو ګستاخ نه دی پرېښی دغه د ابو لهب زوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ګستاخ ته خیره وکړه عتیبه ته او وی فرمایل اللهم سلط علیه کلبا من کلابک یا الله په خپل سپو کې یو سپی په د باندې مسلط کړه دې کور ته رالو
پلار ورته وی چې څنګه چلو شو نو پلار ته ټوله قصه تېره کړه خو وی چې پلار ما ته خو داسې خیره وکړه نو پلار ورته وی چې ځان بچ کو ځکه چې د هغه خیره قبلیږي نو یو ځل پلار سره شام ته روانو په تجارتي قافله کې نو په یو ځای کې شپه راغله او هغه ځای چې کوم دی نو سارا وه دشته وه نو قافلې والا ټولو پړاو واچولو سامانونه یې کېښول ابو لهب دا خو چونکې مشر و سردار و د خلکو ته ووایي چې ټول سامانونه دا په منځ کې کېږدئ او زما د زوی په د پاسه سملوئ نو ټول خلک په ځمکه سملاستل او دا عتیبه په سامان د پاسه په ډیري باندې سملولو نو د شپې چې شپه کلاره شوه خلک وده شو نو شیر مخ رالو او د ټول خلک یې بویول چاته یې څه ونه وي او نیغ د هغه ټوپکي سر ته یې ټوپ کو او دا عتیبه په هغې د پاسه ودو په دې مرۍ ورته غاښونه کېښودل هغه ساعت یو لویه چغه وویسته وبړېدو او چې خلک پاسېدو بیا هغه خپل کار کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بددعا د ده په حق کې قبوله شو او الله جل جلاله د دې ګستاخ رسول نه بدله واخیسته په دې شکل باندې دی قتل شوی په دغه مکه کې ابو جهل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به سپک وي تاسو ته واقع معلومه ده چې د بدر په موقع باندې د بدر په جنگ کې د دوه ماشومانو د لاسه عبدالرحمن ابن عوف نه تپوس کوي دواړه هلکان چې تره مونږ ته خو ابو جهل وښه وایي څه کوئ په ابو جهل وایي مونږ ته پته لګېدلې ده چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کوي چې څنګه یې ورته ښوولې دی دواړه باندې لکه د باز ورغوټه شوي او دی ښکته راوغورځولو هغه ځان ته څه وي ابو جهل هغه به خپل ځان ته ابوالحکم وي د عقل او د حکمتونو والا پلار او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا نوم یې چې دا ابو جهل دی د جهالت پلار دی نو دغه ابو جهل د دوه ماشومانو د لاسه نه قتل شي او بیا سر چا پرې کړی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې هغه په مکه مکرمه کې د خلکو ګډې بیزې سرولې شپونکی و نو چې څه وخت یې قتلی نو ورته وایي شپونکی ډېر اوچت ځای باندې ناست دی نو داسې بدبخته انسان و چې دغه وخت کې هم هغه ته پیغام ورکوي خپل ملګري ته دی ووایي چې زما ورسره د مخکې په نسبت اوس هم دشمني زیاته ده دا داسې ګستاخ الله جل جلاله د ده نه د ذلت په مرګ یې مړ کړو د دوو ماشومانو په لاسو باندې چې ځان ته یې څه وي څوک ورته نږدې نه شو عقبه ابن ابي معيط دا کافر و او یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه لاړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته قرآن واورولو نو دی واپس رالو نو د ده یو دوست ابی ابن خلف هغه ورته وایي چې ښه ته فلانکي څخه تللی وې او ته چې تللی وې غټ جرم دې کړی دی حالانکې دی د ایمان دپاره نه و تللی ته اوس لاړ شه او د هغه په مخ باندې توکاڼې وتوکه او چې تر څو دې دا توکاڼې نه توکلي نو زما سره د یاري ختمه ده دا یې دوست او دی خپله کافر دی نو دا عقبه ابن ابي معيط شقي او بدبخت او دا ګستاخ لاړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې وتوکه نو دی په بدر کې په قیدیانو کې نیولې شوی دی عقبه ابن ابي معيط او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته تلو نو په لاره کې دی قتل کړی او دا هغه کس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په موس باندې ولاړو صحیح بخاري کې واقع ده او ابو جهل دی بدبخت او ګستاخ وي چې څوک شته دی چې فلانکي ځای کې د فلانکي محله کې د اوښې لرې دی هغه لرې راړي او د هغې بچهدانۍ ده او دی چې سجدې ته لاړ شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو د ده په دې ولو باندې په سټ د پاسه یې کېني نو دا د ابو جهل وینا وه او دا عقبه ابن ابي معيط چې د چا واقع مې ته ذکر کړه دی لاړو هغه لرې راړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په سجده پرېوتو نو په دې ولو د پاسه یې ورته کېښو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دشمنان یو الله جل جلاله په چون باندې وجلي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی ته د هدایت دعا نه ده کړې بلکې دی ته یې خیرې کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس نوم اغوښتی اللهم علیک بابي جهل اللهم علیک بأمی ابن خلف اللهم علیک بعقبه ابن معيط یا الله فلان کې دا قتل کې
امیہ ابن خلف چې د چا په باره کې قرآن کریم کې الله جل جلاله سورت نازل کړی دی ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ویل تباہی دی وی خرابی دی وی بربادی دی وی ہلاکت دی وی لکل همزة لمزة هر هغه کس ته چې په مخامخ هم خلکو ته پیغور او سپک او بدرد وي او پش شام وي دا امیہ ابن خلف بارک الله جل جلاله دا صورت نازل کړي دیم د مکه په سردارانو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ داغي پشان کې به بے ادبی مخامخ بهم کنزل کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پش شابین کول دا امیہ ابن خلف د په بدر کې د یو غلام او مرید الله جل جلاله وجله هغه څوک ته حضرت بلال رضی الله عنه او حضرت بلال اول د ملکیت کې نو چې کله ابو بکر صدیق سے دی واغشتو ته نو آزاد کو نو بیا د بدر په موقع باندې دغه امیہ یو طرف ته حضرت بلال رضی الله عنه ولید چې څنګه ولید نو چغه به ما نجوتو زما خیر نشته دی کچری امیہ ابن خلف نجات اومنتو دی بچ شورانا نو زه بچ نه ما نه د ګټلی او ورمنډه کو امیہ ابن خلف عبدالرحمن ابن عوف داغه د بچ کولو کوشش کولو ځکه چې جاهلیت په زمانه کې وسره دوستی او واده وسره کړی و نو د پزما کرا پریوتو حضرت بلال رضی الله عنه سره شلو نه زوا هغه اعلان دی په دې خېټه کې وطن نه استا ای سورې کو د بدن نه غټو نو چې کوم مشرکین سرداران سلیریش کسان په دې جنگ کې مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قلیب بدر کې د بدر په کوی کې ورزول دا امیہ ابن خلف مراخکلو نه چې دی راخکلو نو ګرم او رزوا نو د اندامونه و بیلیدل خپل ته نه بیل شو لاس و بیل شو نو دا وسی ټوکړي ټوکړي شو او کوی ته مون رسید او دغه سي پلاره کې باندې کانی او خاورې واچولې په دې کې پټکو د ضرور ابی ابن خلف دا د خپل رور په نقش قدم باندې روان او دا هغه بد قسمت انسان دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاسا یو کافر په جنگ کې نه دی وجلې شوی او دا ابی ابن خلف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس قتل شوی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې وسپک وي ګستاخ رسول په جنگ احد کې چې په 3 هجری کې په 3 هجری کې دا جنگ شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ګیر چا پیر ګیرا چولې د کافرو حمله سخته پدې کې د ابی ابن خلف د لری نه په اسبانه سور را روان دي شل وسره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاوي چې یا رسول الله د ابی ابن خلف را روان په توندې تیزی سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې پری دی وته لارماته پری دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نیزه وشل چې څنګه هغه را نږدې شو نو داسې په نیزه باندې اوالو نو معمولی غونې د نیزې په سوکه دی په خپه ولګېدو چې څنګه ولګېدو نو داسې چغې والې لکه اوښ چې بړډېږي نو خلکو ورته ویې خپلو کافرو وایي د چا لاس پرې کړی شوی دی او ستانه زیات زخمیان پراته دي هغوی کش نه کوي او ته چغې وباسې نو دوی وی چې زه محمد صلی الله علیه وسلم وایم او تاسو ته پته نشته چې داغه د گزار څومره درد دی د دې جنگ نه واپس ژوندې تللی دی او په لاره کې بیا مړ شوی دی تر اخره پورې چې تر څو پورې تسا نه ووتي تر هغې پورې به چغې والې ټول لښکر د ده د چغو نه بې ارام دا ابی ابن خلف الله جل شانه په داسې مرګ باندې وجلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه منوره کې کعب ابن اشرف یهودی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ یهودی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به سپوري بدردوی کنزلې به کولې اشعارو کې به حجد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانولا دا زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه هغه کسان تاسو ته معزز یادوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او الله جل جلاله د الله فرښتو صحابه کرام نه دي برداشت کړ فریخي نه دي عام کافر به د مدینه بلارو کې ګرځېدو په دارالاسلام کې
او چا به ورته څه نه وي، لیکن چې کوم سړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده هغه نه دی پرېښودی شي. کعب ابن اشرف په باره کې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د اذیتونه ډیر شول ځان به بچ کولو دی به غټه قلا کې پاتې کېدو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل فرمایل من لی بهذا الخبیث، څوک شته دی چې د دې خبیث نه ما خلاص کړي. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د پاسه د چې یا رسول الله دا کار بزکو د بزانم بچ کولو، چالاک او یار ډیر زیات يهودیو، خو به چې یا رسول الله ما ته لغونی د خبرو اجازه راکړه چې هر قسم طریقې سره چې د خبرو حکم چې دی راګیر کوم وی وجنم به چې بالکل اجازه ده. خلاصه دا تفصیلی واقعه د امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې راوړي ده. صحیح بخاری کې د لاړو ځان سره یو دوه مرګري نورم بوتل یو پکې ابو نایله ده، دا محمد ابن مسلمه هغه ته وی چې زمونږه پیسې پکار دي، وته وی چې څه کوي، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو چې هغه ته ورکو. نو دا کعب ابن اشرف یهودي وته وی چې دنه به تاسو خلاصېږئ نه چې ایمان مې پرې راوړی دی نو به تاسو به آرام نه پرېږدي، کله به یو شی غواړي کله بل شي. حالانکه د مسلمان ژوند دا خو په دنیا کې داسې دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، الله جل جلاله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او ځانونه او د هغوی مالونه غشتي دي چې جنت دی. مسلمان د هغه ژوند د نرتوب وي هغه ګټي او د الله په نوم باندې ورکوي، خپلو بچو ته ځان ته پرېږدي خرچ او د الله په لار کې لګوي. او هندو بڼیا او کافر یهودي د په پیسې د پاسه پیسې جمع کوي، نو دا یهودي وته دغه پیغور ورکوي چې دنه بخلاصېږي نه دی به کله یو څه کې خرچ کول یا دی کله بل څه کې تاسو به دغسې په آرام نه پرېږدي. نو محمد ابن مسلمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازت غشته او یې څوک اوس مو په ایمان راوړی دی. پیغمبر علیه السلام ورته د دې خبرو اجازت ورکړه. نو دی ورته وایي چې زه ته در کوم خو ما سره ښځې ګاڼه کوي، ښځې دا دومره ګستاخ او بې ادب. محمد ابن مسلمه ورته وایي چې دا خو ته اجمل العرب په ټولو عربو کې حسین سړی ته زمونږ په ښځو باندې څه کوي. بیا ورته وایي چې هلکان را سره ګاڼه کوي، چې هلکان ګاڼه کړو نو خلک به مونږ ته پیغور راکوي، زمونږ زامنو ته به پیغور ورکوي. بیا ورته وایي چې وسله به د سره ګاڼه کوي، ټیک دی تیار لاړل ځان سره یې تورې یوړې د شپې لاړل ماسخوتن. او دا کعب ابن اشرف پورته په قلا کې و، د ده د قلا کنډرات حسن په مدینه منوره کې شته ما لیدلي ډېر ولیدلي. نو هلته محمد ابن مسلمه ورته آواز وکړو، دروازه یې وټکوله، دی راکوز شو. ښځه ورته وایي چې مه زما ته د آواز خطرناک ښکاري. وایي نه، یو سړی بامروته انسان هغه چې کله آواز هغه ته وشي نو هغه بهر وځي نه ایساري. نو دی راووتو، د خوشبویي لګولي و عطر یې لګولي. نو محمد ابن مسلمه ورته وایي چې تا نه خو ډېر مزېدار بوی ځي، نو په دې سر په دې منځ باندې عطر لګولي، ویښتو په دې مان کې به ته راکړه چې لغونې د بوی کم نو بوی یې کړو. محمد ابن مسلمه چې څنګه سر د ټیټ کو نو هغه د ویښتو نه ونیو، ملګري ته اشاره وکړه چې ویې ووایي، هغه یې په توره باندې سر ووالو مردار یې کړو. دا کعب ابن اشرف یهودي په دې طریقه باندې د صحابه قتل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راړو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ګستاخ په مرګ باندې خوشحال شو. ابو رافع بل یهودي هغه په خیبر کې پاتې کېدو، او عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه صحابي هغه قتل کړی دی په خپل لاس. یو بل ښځه وه په مدینه منوره کې، یو صحابي و د هغه ښځه وه او هغه صحابي نابینا و. نو دې ښځې یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې سپک وې، د دې صحابي ډېره خوښه وه او داسې بچي و تېنه مزېدار ښکلي. نو ورته یې ویې چې چپ شه، دا چپ کېدنه. نو دا صحابي لګیا شو، نو هغه یې ووجله، ښځه وجلی شوې ده. سهار پته ولګېده چې فلانکۍ چا وجلي ده. وایي چې چا وجلي ده؟ دا نابینا صحابي په خپله پاڅېده، وایي یا رسول الله چا نه ده وجلي، ما وجلي ده. وی ولې ستاسو په شان کې به ګستاخي کوله، بې ادبي کوله. ما ورته چپ شه، دا چپ کېدنه او زما ډېره خوښه وه، خو دا خبره ما نه شوه برداشت کولی.
بستوره مې پکې خدای مړک نبی کریم صلی الله علیه وسلم تایید کو ویډیر د خو هغه خزه هغه سړی او هغه کافر هغه يهودي چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پریخي صحابو نه دی پریخي او فرښتو نه دی پریخي الله جل جلاله تاسو د بعضی ګستاخ کافرو د قران کریم کې په بعضی سوراتونو کې الفاظ ولولئ چې الله جل شانه د هغه په شان کې کوم الفاظ نه هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم دا ټول الفاظ دا سخت الفاظ الله جل جلاله دغه ګستاخانو په حق ذکر عرض میدان کول زما عزتمند چې مسلمان کې معمولی غیرت وي نو کاغه ډیر زیات فاسق فاجر وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې او دا غي په عزت باندې چې کوم کس خبره کوي دا مسلمان نشي برداشت کوله نه دا خزه د پرېخو قابل نه و لیکن زمو حکمرانان د بل په وینا باندې پری چې بچا باندې غیرت کول پکار دی باغی باندې غیرت نه کوي الله جل جلاله دې هغه ګوتی ماتي کی چې کومه ګوتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې خاکې جوړ الله پاک دې هغه جبه د ویخ نه روباسي چې کومه جبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې سپک الفاظ استعمال دا په حقیقت کې د الله جل جلاله استهزاء کول چې دا سه پیغمبر سید الرسول خاتم النبیین چې کافرو د پاره دعاګانې کړي د طائف په کوڅو کې کافرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وشتو او دې کافرو د پاره دعاګانې کړي په مختلفو موقعو باندې یو کافر يهودي ماشوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت وکولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو دو رجلانو تاسو وی چې هغه يهودي لک نخکاره وی چې یا رسول الله هغه بیمار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې تاسو ته لاړ اخو رحمت للعالمین هغه چا سره زیاتې نه دی کړې هغه د ټول عالم لپاره الله جل شانه رحمت راسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې تاسو ته لاړ هغه يهودي کافر الک پروت دی هغه تاسو ته سر تکې ناست يهودي دی کافر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایي چې کلمه وایي هغه الک خپل پلار ته وکتل پلار يهودي دی بیا وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کلمه وایي بیا پلار ته وکتل نو پلار وته وی چې دا ابو القاسم خبره ومن نو هغه کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاش دا هغه د خدمت سره ورک نو د داسې رحمت للعالمین هستی چې چا سره زیاتې نه کړي په مختلفو موقعو باندې کافر داغه په باره کې مختلف تحریرات او کتابونه لیکي او داغه په شان کې یو کس ګستاخی کوي بیا یو کس داغه سره تعاون کوي الله جل جلاله دې داسې تعاون کوونکی او مرسته کوونکی داسې سزا ورکړي په دنیا کې او الله پاک دې د ذلت په مرګ باندې ختم کړي چې د خلکو لپاره باعث د عبرت ګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین